زمانو زو بنیادی تا دو خبر استاسو مخی کو یو دا جنکو دا علم مطالعه او دویم دا دی باب او دا حدیث برتا مختصر ترجمه کو اگر دا طالبانو دی خبری دا صرف او دا نحو او دا بلاغت او دا راویانو بیا رموز دی پکیو اعتراضات او دا غی جوابات دی اگر دی مجلس کی نکی گی اگر باندې وخم دیر لگی او پا اگر باندې تاسو پیش ہے نو پی عامل زنانه پیشی زمان عادت هم دی که دا طالبان و گران خبری پدا سے مجلس کے نکو بس سادا دا دی باب و دا حدیث ترجمه و دا تاو او سا مختصر یا دو خبری با طالبات و رو خدا چولو نموح کی پدی تاسو پویو کہ دا زمانہ و علم حاصلو دیر ضروری دی زنانه یوازې دی نه د پیدا چې دا په کور کې د خاوند خدمت کوي او د مور او پلار خدمت وکړي ډوډۍ به پخې چې به پخې کور به جارو کوي نه دا نه دا خو د دنیا چې بنده ژوند تیری دا ورسره تړلي څیزونه دي سړی بار خدمت کوي دکان کوي زمینداره کوي نوکری کوي پیسې ګټي او ښځه کور کې دننه خدمت کوي دا د ژوند د تیرولو طریقه ده سړی دا محنت کوي او ښځه دا محنت کوي سړی یې ګټي او ښځه پخوي څنګه په سړی دین لازم دی په ښځه لازم دی سړی به جنت ته ځي او ښځه به جنت ته ځي او که سړی د خدای نافرماني وکړي دوزخ ته به ځي او ښځه چې د خدای نافرماني وکړي دا به دوزخ ته ځي سړی به هم ځان د دوزخ نه بچ کوي ښځه به هم بچ کوي مونځ په دواړو فرض دی روژه په دواړو فرض ده حج چې مالداري په دواړو فرض زکات چې مالداري په دواړو فرض حلال د دواړو دپاره جایز دی حرام په دواړو منع دی سړی به دین زغوره عمل د علم فرع ده چې لاول د یو شی زده کړي نه دی نشي کولی د مونځ بلاول چل زده کې علم به حاصله نو بیا به مونځ کې د تجارت چل چې نه درځي ته تجارت نشي کولی د زمیندارۍ چل چې نه درځي ته زمینداره نشي کولی قانون دا دی مخکې به زده کول کې نو وروستو به عمل کې نو ښځه به مونځ زده کوي عمل به پرې کوي ښځه به روژې چل زده کوي نو عمل به کوي د حج چل به زده کوي نو عمل به کوي حرام به پېژني زده کوي به نو ځان به ترې ساتي د ګناه څیزونه به لاول وپېژني نو ځان به ترې وساتي نو ګوره سړی خو د ملا صاحب نه په جمعه کې تقریر واوري په جنازه کې به واوري جمعات ته به لاړ شي تب طلب د علم به دې وکړي په لاره به د ملا صاحب نه علم زده کړي نو ښځه به څه کوي دا خو ملا صاحب له په لاره نشي ناستلی نو ورسره جومات کې کېناستی شي دا به دین کم ځای زده کوي دا به په مدرسو کې زده کوي د حضور پاک زمانه کې زنانو د رسول الله مبارک نه مطالبه وکړه وی ټول دین د نسلو زده کړه موږ هم یو وخت مقرر کړه حضور پاک ولا وخت مقرر کړه ورته به دین څنګه د سړو درسونو د حضور پاک په زمانه کې د قرانګي د خزو درسونو عائشې بیبي په خپل کور کې دنه پرده تړلې و غټ غټ سړي او صحابه براتل او د پردې نه پورې غاړه عائشې بیبي ناسته او حدیث پېته وره 2210 حدیث امت رسول حضرت ام سلیم ام سلمہ حضرت جویریہ حضرت حفصہ دا امہات المؤمنین باندې دا ټول د حدیث استادان وي معلمات وي دا د تفسیر استادان وي دا حدیث او د تفسیر معلمات وي د امت رسول نو خزو لرونو پکار دی خزی پاغی دین زده که شریعت زده که علم پیو که پا خزو یو سو برائے دی چې هغه په سمو کې کمی دی او په ښځو کې ډېر دی لکه بې سرکري د دې تعلق د سړو سره نشته او ښځو سره ډېر سړی خو خپله ولق پټوي نن سبا ورشه وګوره ښځې څومره بې ستره ګرځي په اسلام آباد پنډۍ لاهور زه بار دنیا کې هم ګرځېدلی یم تاسو بار ملکونو ته لاړئ توبې به وباسئ قسم د ښځو پرتګونه غورځولي دي یا په جانګو کې ګرځي او یا په پتلون کې ګرځي کمیسونه بالکل د ښځو شته نه یا په بنین کې ګرځي یا په شرټ کې ګرځي دوپټه بورقه د ښځو ختم شوې
د خدای قهر او غضب له دعوت ورکوي د مسلمانانو خلک ما ډېر ملکونه الحمدلله کتلي دي او د مسلمانانو درس مې پکې لیدلی بد اخلاقی په ښځو کې زیاته د خیرې کوي کنځل کوي بې علمي پکې زیاته د علم نه غریبانان یې نه دي خبر ناشکري پکې ډېره زیاته ده حضور پاک 1400 کاله مخکې فرمایلی وی الله راته جنت او دوزخ وښایه اريد النار فاذا اكثر اهلها النساء ښځې پکې ډېرې تپوس ته کوي بما یا رسول الله دا په څه وجه وی بکفرهن د دوی د ناشکرۍ د وجې نه ناشکره دي وی یکفرن الله د خدای ناشکري کوي وی نه یکفرن العشیر د خاوند ناشکري کوي لو احسنت الى احداهن الدهر حضور پاک فرمایي که ښځې سره ټول عمر ښېګړې وکړي ثم رأت منك شيئا او دومره غلطي درنه ولیدله سوای ما رأيت منك خيرا قط اے سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چېرته خیر نه دی لیدلی شکر نو دا بیماری به دې په څه لرکې دا به په دین لرکې دا به په علم لرکې نو په خپل علومو خویندو علم وکړي دا جنې چې سبا واده شي د دې غېږه لومبۍ مدرسه ده د بچي لپاره نو دا به د خاوند حقوق پیژني د بچو به پیژني دا به پرده اخلاق پیژني دا به په خپل هم جنتي شي او بچي به هم جنتي کي او که دا بېدینه بچي به هم بېدینه لویږي او خاوند حقوق به نه پیژني دا خواښې سر به نه پیژني جګړې دی وجه نه ضروري دي چې تاسو خپلې لوڼه او خپلې خویندې جینکو په مدرسه کې داخلې کړئ چې دوی علم زده کړي دویمه خبره د امام او د حدیث متعلق مختصر باب وندعو الموازین القسط لیوم القیامه دا کتاب چا لیکلی دی امام بخاری صاحب دې ته بخاری شریف وایي دا دې خپل یو اوږد نوم دی الجامع الصحیح المسند المختصر من احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه وایامه اوږد نوم ونوم یې اوږد دی نو خلک یې اوږد نوم نشي یادولی نو څوک ورته صحیح د امام بخاري وایي څوک ورته جامع د امام بخاري وایي څوک ورته بخاري شریف وایي دا ورته ولې وایي دی په بخارا کې پیدا شوی نوم محمد د پلار نوم اسماعیل د نیکه نوم ابراهیم د نیکه د پلار نوم مغیره او د نیکه د نیکه نوم بردزبا بخارا کې پیدا ما د کور لیدلی دی په بخارا کې د تلې بخارا داسې یو پنځه شپږ مرغې کې د کور دی خو اوس هغه کور کې مدرسه جوړه شوې ده دیوال کې تاو دی دروازې ته جرنده پرته وه د چې ورغلم په هغې د مدرسې بورډ لګېدلی بیا ما تپوس وکړو وایي دا مدرسه ده د امام بخاري دا کور خو تعلیم نشته چې پکې سبق وایي جرنده پرته ده معشوم و معشوم د مور د برکت نه دا مقام خدای ورکړی چې معشوم او پستر ګړوم شو نو مور به خدای ته جړل برکت وابتهلت الی الله خدای ته ډېره زاري وکړه وی الله چې زما کوم قابل بچی دی او زما نیت چې د حضور پاک د احادیث او علم وکم نو خدای پستر کو دې ورکړه نه بس علم زده کړي دا خو ډېر هوښیار او خاندان ډېر مضبوط حافظ دی جانا نو په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولید نو ورته وی ولې جاړه وی قابل بچی مې نیت مې کړو چې د حضور پاک حدیث په زده کوم د هغې خدمت په کوم نو پستر ګړون دی نو هغه وله زیری ورکړه وی مبارک شه بچی د خدای پاک جوړ کړی نو چې مور یې پاڅېده او دا ماشوم وروسته چې امام بخاري جوړېږي ویې ړقاو نو په سترګو خدای جوړ کړی د مور په دعا باندې او د مخکې نه نظر تیز و نو ما اکثر طالبان تپوس وکړي وایي تا ته څه پته ده چې د مخکې نه نظر تیز و بس کتاب لیکلی دی چې په سترګو جوړ شو تا والا نظر چیک کړی کوم ماشین دې کتل ما وی ما سره دلیل شته د یو کتاب دی تاریخ کبیر د امام بخاری دی په خپل مقدمه کې لیکي وی دا کتاب ما د شپې د سپومې رڼا ته لیکلی
نو چې څوک د شپې د سپوږمۍ رڼا ته کتاب لیکي نو اندازه ولګوه نظر به یې تیز یو که به یې نه تیز موږ خو در ولې د انور رڼا ته خر او سنډا کې فرق نه شو کولی د شپې د سپوږمۍ رڼا ته کتاب لیکي ماشوم قصې یو ډېرې مختصر درته وایم مور سره حج ته لاړه خو په دې خپل کلي کې حدیث زده کړی و ډېر یو مولا و داخلي په هغې یو سوال هم کړ یو دیو یو بل نور و احمد دواړه لاړل بیت الله شریف ته مور له حج ته نو چې حج یو کړ نو مور ته د بیت الله خوا کې وایي مورې تا زه د الله نه څه له غوښتی یم وایي د حضور پاک د حدیثو دپاره نو مورې حدیث خو دلته مکه مدینه کې دي ما پوهېده چې دا حدیث ډکه م کوه خپل علاقه کې په زرګونو زده کړي لاره کوټه نو مور پې یارېده چې دی خو ویړ کې دی ماشوم دی دې ضایع نه شي خدای څوک یې په غلطه ور وانهچوي نو مور ته یې مورې ما پرېږده او دعا راپسې کړه نو مور یې د بیت الله خوا کې الله ته ډېر وژړل ماشوم بچې پرېښودل ګران کار دی وی الله دا بچې ما د علم دپاره او د قرآن و سنت دپاره او د حدیثو دپاره تا نه غوښتی دی خدای دې خو ماشوم درله کېږي منه چې دلته یې پرېږدم خو ستا ټول کې مې تا ته وسپاره فوسطه الیک تا ته مې وسپاره الله دې مل شه پروردګار مور ته وایي مورې مه ژاړه خدای به دې دعا قبلوي ته دعا راپسې کړه نو مور دې په ژړا کې رخصت شو دې په مکه کې پرېښود نو هغه زمانه کې چې څومره دنیا وه په هغې وګرځېد هغه زمانه کې چې څومره شام ته تللی دی مصر ته تللی دی یمن ته تللی دی بصره کوفه عراق بحرین دا ټوله دنیا وکتله او د حضور پاک حدیث په یادولو مو ځان سره به یې لیکل هم او په څومره محنت خبر دی په خپله وایي په ما داسې وخت تېر شوی دی چې ما یو شوه روز په یو دو بادامو ګزاره کړی او څومره احتیاط یې په دې کې کړی یو ځل ورته چا وي یو ملا صاحب سره یو حدیث دی نو دو پسې یو پیاده یو میاشت مزل وکړي یو میاشت ډېر ګران کار پیاده سفر به څو کله به په خپو تلل کله به په سورلو تلل سورلی هغه زمانه کې د فلپلوچونه په اوښانو پاسو یو میاشت مزل یو کلام چا وی یو ملا صاحب د حدیث دی یو حدیث ته نو چې هغه یې تپوس وکړ چا ورته وایي د هغه نه اس تښتېدلی دی او با ځنګل ته هغه رانیسي ده وایي وخت سره ضایع کوم په سیلاب هغه اس رانیوه نو قانون دا دی د اس چې خلک رانیسي تشه زولی ورته ناسي وکړي لکه چرګ ته چې سړی تش موټی نیسي اس پې ګمان وکړي چې ونډه ده پکې نو راشي نو هغه تشه زولی نیولې اس پې ګمان وکړي چې ونډه ده اس راغی نو اس یې کلک راونیولی امام بخاری سے وطی بیجان پدی زولے کی نسو بیسن ویدا جمعی رانوانڈا کرے وا ویدا اسم پیرانی وا وینا للہ و انا الیہ راجعون ما تا خچاویلو چې تاسو د حضور پاک یو حدیث دی یو میاشت مزل مې د سر پسې وکړ وی یو نه دی ډېر دي راځه درته بیان کړم وی اوس مې نه دي پکار تا اثر دوکه وکړه یریږم ما سره د حضور پاک مبارک احادیثو کې ټګیونه کې دراوی د پاره یو دو شرط دی یو شرط پکې مروت دی مروت تقوا او مروت ډېر شرطونه دي خو دیانت کې تقوا او مروت دې ته وایي چې کم د حدیث استادان دي او راویان دي هغوی به هغه کار نه کوي چې په عرف کې ښه نه لګي شریعت کې خیر دی که ښه لګي خو چې عرف کې ښه نه لګي یو ملا دپاره دا عمل کول په عرف کې ښه نه لګي شریعت کې منع نه دغه ست الله یو ځل د کشتۍ په سفر ته نو پیسې ورسره وې بټوه کې واچولې نو یو غل ولید ورپسې شو چې دا پیسې به د کم ځای ووامه نو چې دې کشتۍ ته وخت نو غل هم ورپسې وخت چې کشتۍ سمندې لاړه نو غل پاسې د اواز یې وکړ وی خدای وبخه مانه دومره زره روپۍ روکې شوي دي او په دا تیلی دا رنګ دی او دی د پټوۍ او دی د مزي رنګ دی که چا مونږ مالی راکړي غل دوه درې چغې ووهلې خلقو ورته ویل څه چغې وې وګوره ولټوه
بل باندې پروتي ویل دي کشته کې را نه پرې یو لټه امام بخاری وی خدای دا څه په جنجال وونه غلطه خدما د پیسو شمیر معلوم دی او د تیلې او د مزي رنگ اچې د شمیر له غل وتا کتل مولیا مو ساده کړ المؤمن غير الكريم قال مخيار او د بل دینه شروع کړی بیا په امام بخاری دی پورا وخت په تیلې برآمد نکړه چې کشته منځلې محسوس ته ورسېدله امام بخاري ته شو غلوت وسې شو چې خلق نه لګښ واشو اغل وته یو درې کاکاجي اندرې یو تاسو ته نه کو وینو تم خپې او زم خپې په غتېلې رسکړه اس پیر تارا مې دغلا دا و نه نو ټیک شو غتېلې رسکړه ما خو لټول پیدا مې نه کړه ویجتا دا غلان دا اوک لغلی بونده لگشته غانه تشو او تیله می 100 روپو دریافت آو او خوزر گوله روپی داول یا بستا شوی و یا بزما شوی و کم و دیو صدا که دی نشو غلا مال خلیل مناکلی زمان تیله و بیا دیو دریافت آو ورزونا ویتا تا پتا نشت ساده که دا سکار کم زده حضور پاک دا حدیث و خدمت سبب تاریخ کې دا لیکل شوی چې امام بخاری باندې د غلا دعوا شوی نو خلک وایي رښتیا چې د غلا نه کړي زما حدیث بس وسنه قبلای نو خیر دې که زما زرګونه درهم دریاب ته پریوته پروا نشته او چې زما د وجه د حضور پاک په لمن دا غلا نشي سبحان الله ناس دا حدیث جمع کړه بیا په مکه مکرمه کې صفا کول شروع کړل نو بیا مدینه شریفه ته لاړ نو الته بریاض الجنت کې فی روضه من ریاض الجنه الته اخلاص کړ نو دې خپل وې د قول الله ما كتبت حديثا الا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى حتى استيقنت صحته واذا هر حديث د محکمه یو ځل غسل کړي استخاره وکړي او 2 رکعات نفل وکړي نو سره د تکرار نه پدې کې 19 حدیث دي دا څه به فرض کو لکه چې دې کتاب امام بخاری 19 کرته غسل کړي اونیم زارا کرت استخاری کری او تقریبا 15 رکعت ولا موس کری دیتا نیک سار دیتا دا حدیث میناو او قلم بیرون تیرا کاو یو حدیث بیو لگا قلم بیر تیرا کاو چاوی آده لرگی قلمان بو ویو دا قلم تیرا کریر حدیث پی لکی لکی گی دار وقتی ولی تیرا که وی دا گورا می پاکان دا چه ملکیدن وصیت یو کا وی دا گورا مادان سر جمع کرده چه ما پی دا حضور پاک حدیث لکلی دی نو کز مرشم او مالا غسل ناکوه نو اور که داغیلا واچوه که داغی تاو بوتا ورسی و داغو بوتا و زما وجود تا ورسی او د حضور پاک وخت مبارک موثرو ابي ځان سره ګرځو د خواري کړو خلک وسم دي مولیانو سره کړی دي مې شکر دې پیغمبر دا پیغمبرونو احادیث دي مولیانو تاسو ته رسول کدا خواري نه نو کړی مونږ ته ودا کم دي نه رسیدل دا حدیث په مقصد مونږ پی کړیو دا خدای قرآن مونږ ته دی رسول دې دا خپل عقیده خپل عمل اخلاق او د پیغمبر سنت مونږ ته علماء خي قسم دې ریاض ساته کدا لټول مرسوب بچی نو کاران کی سړکونه هم دل جوړ کی او دل نو کریم درکې او نقد پیسې هم درکې چې مولا د کتاب بچی د کم قرآن او دین خي قسم دې کدا غي مقابله شي دا خو دنیا د خلق پر دراسه کوي مولا بدل دین خکې قبر او آخرت بدل قبر کې بدل پته له علماء لګي چې ما دا اسدی دا علماء د برکت دی ارمان چې علماء چې مونږ ته مونږ او جا حلال او حرام خو علماء احساس وشي دا مولانا نور الاسلام صاحب چې کوم مدرسه جوړه کړې نن تاسو موږ دره برکت راغلي او د جنکه عالمان شي قسم دې ټول عمر تاسو ټوفونه و ارسو کې د دې احسان بدل نشي اخلاصولې چې تاسو یو جنې خدای دره برکت تعالی یو بچی چې د حافظ کې د احسان نشي خلاصول ټول عمر کته مدرسه جوړه کې او نقد پیسې ارسو کې دې بدل نشي خلاصول تاسو ته پته ولګي پته د قیامت پرس
بیا به پلاسونو دا بعض خلک چکونه لګوي یوم یعد الظالم علی یدیه پلاسونو به چکونه لګوي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ارمان که د پیغمبر په لاره تللی وي څه خبر یا لیتنی لم اتخذ فلانا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا پلان کی سره مې دوستانه و د دنیا د پاره د دنیا د پاره مال مې وګټل دلته خو پکار نشو ارمان چې د پیغمبر وارثانو سره دوستانه وه پیغمبر سره دوستانه وه هغې سره ملګرتیا وه اوس به کامیاب وم په دا لاسونه د قرآن وایي په لاسونو چرتونه به لګوي عالمانو سره مینه وکړئ عالمانو نه مه بیلیږئ عالمان ستا او ستاسو بچو ته د دین لاره ښیي د شریعت لار ښیي خدای سره جوړو پیدا کوي عوام به تا دنیا سره یو ځای کوي دوی د خدای سره یو ځای کوي د دنیا دوستان به دنیا د ښه کوي دی به د آخرت ښه کوي خو د آخرت موږ ته په نظر نه ښکاري موږ وایو ملیانو څه وکړه دا چې ستاسو چې کومې عقیدې دي دا د علماو برکت نه دا حدیث د امام بخاري څونه خواري څونه محنت یې وکړ او بیا د دین داسې دفاع کړې ده چې کوم باطل د لپاره زمانه کې وي د دین دشمنان هغې سره مقابلې کوي جهمیه او معتزله او خوارج او فلاسفه او مرجئه او کرامیه او دا ډلې هغه زمانه سخت مقابلې د هغې د لاس هم غریب برباد شوی دی اخره زمانه کې لاړ خپل کلي ته علاقې ته بخارا ته دغه دی ګورنر ورته چاوډه وستا نو هغه ورته سبانه جوړه کړه وی دا کتاب به راوړې زما بچو ته به یې زما په محل کې ښې دوی د درباري ملا نه داسې نشم کولی ستا بچي محل ته به د کتاب وړم علم سپک کم داسې نه کوم وی ښه بچي در لېږم خپله مدرسه کې ورته ښایه خو د نورو طالبانو سره یو ځای مه کول کېنه دې غریبانانو سره وی کبرجن سړی علم نشي زده کولی مه رانیږه چاپلوسي نشم کولی که ستا بچي د نورو طالبانو سره یو ځای ګډ کیني په دې پوړ او په دې بروز او په دې ګیا خو ډېره ښه ده ګنې مې رالېږي هغه وی زما د وطن نه د جلا وطن د خپل کلي نه راوت غریب را بار وسر کړی وانسته راغی خرطنګ ته خرطنګ هم ما لیدلی دی د سمرقند نه یو 20-22 کیلومیټر د بخارا په روډ دی هلته رشته دارانو هلته راغله چې راغی دا خلک خبر شو ملا پسې و خلک راځي دا حدیث یو غرمه شروع شو خلک د حدیث زده کول د سمرقند والي ګورنر ویرېده دا ملا صاحب خو راغی دنیا خلک ورپسې دي ما نه غم جوړ نه شي دا خلک د ملیانو نه یېرېږي لکه ولې یېرېږي ملیان نه ولې یېرېږي ملیان خو د قرآن او سنت خدمت کې تا ته څه وایي ته پیش خپل حکومت ته پیش خپل کار ته پیش مونږ درته اصلاح خبرې کوو که عمل پکې او که نه کوې وبال یې پتا نه مونږ حضور چا سره نشته او نه زور کوو مونږ د دې ملک هم خیر خواهان یو الحمدلله د ملک د ادارو هم خیر خواهان یو الحمدلله او د دین هم خیر خواهان یو اصلاح کوو د خلک زور نه چلو نه چلولی شو چا کار کې ګوتې نه و او دین به ساتو د غلطو خلکو نه چې غلط عقیدې نه چا بیا به خایم خلکو دا کار نه نو چې هلته راغی نو د سمرقند ګورنر هم فیصله وکړه ویې دې وباسه حالات راته خراب نه کړي نو چا ورته ویل د سمرقند ګورنر خو هم ستا د وخت ګلو فیصله وکړه نو د ورکوټې اختر شپه وه دې خدای ته ودرېده لمونځ یې وکړو خدای ته یې وژړل ډېر یې وژړل څومره لوی عالم ده لکونو حدیث و حافظ خدای ته وژړل سوی اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحمت خدای ستا خو ډېره لویه ځمکه ده پروردګار ډېره لویه ځمکه ده خو په ما تنګه ده زما پکې ځای نشته خدایه اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت فاقبضني اليك غير مفتون خدای ما ځان قبض کړو د فتنې د مرګ نه وساته علماء لیکي د مرګ سوال باندې کې حدیث د رسول الله لا يتمنين احدكم الموت اما يكون محسنا فلعله ان يزداد واما يكون مسيئا فلعله ان يستعتب
کنه کې نیکی بدیات کې ونه توبه وباسه او چې د دین نه یریږي نو بیا د مرګ سوال کولی شي په دین یریږي ما قبس کا خدایا د فتنې د مرګ مې وساته نو د شو په خوف کې ته خولي لاړ غریب لاړ وفات شو میوانه خوب لیدی و نفته کنی چې حضور پاک میں په خوب کې ولیدل وسره ګرځ پیر مرګري ما ورنه راکه حضرت سکوي ویله ما بخاری استقبال لراغلی ما چې راوي شو بیا راغلی کې پیدا شو فاصبح قوارو لکه خرقنګ تلالم نو جړا چې مې واورېدې ما وې څه چلو شو ویلک سات مخکې ما بخاری وفات شو دا کتاب هغه مولا لیکلی دی هغه مولا چې د مرګ په وخت کې د ځنکدن په وخت کې د روح استقبال محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیا چې دفن که د قبر نه به خوشبویي خلقو به خوشبویي له خاورې تختولې شاګردانو به نور اچولې بیا به خلقو تختولې شاګردانو به نور اچول بیا شاګردانو خدای ته سوال وکړه خدای ته د برکت ښکاره کړې او موږ په خاورو اچولو ستړي شو نو بیا په قبر لرګي ورته کېښودل نه خوشبو بنده شو دې قبر له تلې قبر یې په یو چاردیوارۍ کې غټه چاردیواري ستاسو د دې مدرسې د دې ځای نه به لږه زیات دی خوا جومات دی او اخوا د قبر دی او قبر ماډل دی ماربلو اصل قبر لاندې دی خلک هغه ماډل قبر ته ودرېږي اصل قبر ته پوړی کړی شوي دی نو موږ اصل قبر ته ورکوز شو هغې باندې شین غلام پروت دی او قالین دی ګیر چاپېره پروت دی چې ورته ودرېدم ومې ژړل ډېر زیات مې وژړل مې خدای د علم غر په دې خاورو کې پروت دی د پیغمبر د احادیث و ذخیره پرته د پروردګار د تقوا مجسمه پرته د پروردګار لاړه مرګ هر چا لشته دا کتاب سره تعلق لري کتاب ټول د پیغمبر مبارک نقشه ده چې حضور پاک څه کړي دي سی ویلي دي داغه مخکې څه شوي دي عقیده عمل اخلاق جهادونه سفرونه ټول پکې پراته معاملات اخلاقیات دا ټول پکې حتی د پیغمبر مبارک سترګې څنګه وي ویښتې څنګه وګرځېده به څنګه غاښونه مبارکې څنګه ولاړه ناسته دا څنګه او اودس به څنګه روجې څنګه نیولې دي ټول د پیغمبر نقشه بخاری چې خیر د حدیث کتاب د رسول الله مبارک نه ورتاوي کوي بل څه نشته موضوع ذات الرسول من حيث انه رسول کتاب معنا زموږ طالبان مدري دي نیولې او مصنف معنا نو دې کې کومه تاسو ته ډېرې خبرې دي ربط دی د مخکې مخکې باب سره د باب د کتاب سره د حدیث د باب سره رب د خاتمې د بدایې سره هغه دې خبرې دي نو سره دومره ټیم شته او نو تاسو به پوه نه شئ نو صرف مختصر د دې باب او د حدیث یو دوه خبرې درته دا باب ولې امام بخاري راوړي موږ ته اغراض البخاري من ایراد التراجم وایو دو غرض دی پایو غرض یې اوږد دی راته نه وایي غرض دی په بعضې حنابله اصل غرض دی هغوی د الله کلام لفظي ته غیر مخلوق وایي اصل په هغوی رد کوي او موږ به هغه پرېږدو موږ به دا ووایو چې دا په جهمیه او معتزله ورځ دی هغې وایي تله د قیامت په ورځ نشته چې عمل پرې تللی کېږي وزن د عمل نشته ولې وی دا عمل خو عراض اذا وجدت علمت اعاده معذوب و محاله مطلب دا چې موږ کوم عمل کوو دا خو موجود شي ختم شي دا بس الله راځي دلیل او که بالفرض عاده راشي غیر متقوم بنفسها دي وزن د هغه څه چې متقوم بنفسه جوهر هغه طالبانو خبرې به وبس باغې عرض جوهر والتقوم بنفسه متحيز بالذات ومتحيز بالدبر لن بدوه ما اذا اغسي زودل كيري چه معادل رستاس غير مادي سيزبا سنگ تالي تلك چولي زمادا خبري جه زمادا خلينا وده عمل نو تلك نشيش امام بخاري فاويرا سوي وي الله وي چه تلشتونا دعو الموازين القسط
او پیغمبر مبارک فرمایي دوه خبرې دې په تله کې درنې دي او ستاسو ټولو نه په شریکه تپوس کوم چې خدای او رسول وي تله شته او دا نیکي به پې تالم نو موږ به د خدای او د رسول خبره منو که د بل چا به منو نن سبا خدا شمال نشي کولی نن تله څه ته وایي اصل کې تله دوی نه راپېژني شرع قائد اشتعال میزان ما یعرف به مقادیر الاشیاء تل هغې ته وایي چې د شي مقدار پرې معلومېږي نن سبا خو غیر مادي څیزونه معلومېږي ترمامیټر مړه کې کېږي درته به ښایي ته به غیر مادي شي دا یو آله ده یو تله ده ما ته ښایي چې 102 ټمپریچر دی زلزله ګرمي یخني سیلې طوفان جس چې تیز رفتاري کوي اوچت څومره دي دا ټولې د آلات پکې لګېدلي چې دا غیر مادي څیزونه موږ ته ښایي نو چې بنده داسې آلات ایجاد کړل نو خدای سره به داسې آلات نه او دا تحقیقی جواب نه نظامی دی اگر چې زمونږ دلته علما ډېر ګڼ جوابونه کوي څوک اعمال او څوک اشخاص او راجح قول دا دی چې زمونږ دا څونه اعمال کوو د دې وجودونه شته مونږ ته دلته نه ښکاري د قیامت پر ورځ به هغه وجودونه الله راولي او په تله کې به یې واچوي د دې ډېر مثالونه دي خو وخت نشته اني رأى في المنام إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف لا مثال شوف قميص دين علم پای وغیرہ دیر مثال اس برا شو دلتا امام بخاری سوى وندعو الموازين تلبكير صيغه د جمع راوړل وجوهات توجیهات درې دي خلان دا چې تفخیما لشانه تبارک وتعالى او موازین یا جمع د موضوع د لکه مجاهیل د مجهول جمع ده یا جمع د میزان د میزان او مصل کې لکه مصابیح د مصباح وی قسط دی طالبات یو ګټي کې هم تاسو تنګيږئ چې قسط کو صفت به حال الموصوف سے موازین سره موافقت را نه غي اجر موضع مفرد جواب دا چې یا قسط معنا د قاصدات دی او یا ذوات متزوات القسط یا دا قسط مصدر د صفت د مفرد مستقام مجموعه کېږي يقال ميزان قسط وميزانان قسط وموازين قسط لام په معنا د فی کو اجلیه مغشته شي یوم په مطلق وقت کو قیامت معلوم د قائمتون ساعت او سره مقدر کو الساعه القائمه معنا به شي مونږ به انصاف والا تلکیدو پر ورځ قیامت جمع والی رولا موازین تلخ یا ودا وی دا کسرت دا موضوعات و یا کسرت دا من یوزن له انصاف والا خرونو پدې طلب سکی نو اعمال د بنی آدم او قوله جزء او د سړو په حکم کې خځې دي داغي مبتل نه کېږي او د سړو سره تبعید جنات دي داغي مبتل نه کېږي صرف د پیغمبرانو ماشومان چې ماشوموالي کې مړ دي یا لیونی په لیونتوب کې مړ دي ماشوموالي نه یا او یاد راکسان بي حساب به کتاب جنت دي د دې وزن باندې کېږي بعد اخیرا چا کېږي دا به وزن کېږي اعمال جمع قول مفرد ونی شو وی اعمال تعلق جوارح سره متعدد دي دا قول تعلق ليس مفرد وفي روايه اقواله دا وزن کی دا طلب کم دی وزن به سوق کوي مقدار استعمال صبر لومبي چې موږ را پاسو د قبر نه اتیا له خپل عمل مخه راشي بیا د هر پیغمبر حوض دی زموږ د خپل مبارک پیغمبر د حوض کوثر دی هلکه مونږ ټول به ولدو ښه او په خپل لاس مبارک باندې خوش قسمت الله مبارک کوي دا غیر پس به عملنامې راخوري چاله په خلاص چاله په ګس چاله اشاره طرف نه دا غیر پس دوزخ دی د دوزخ نه باندې پورې پول دی او پول ته مختله لګېدلی څومره دا تله داود علیہ السلام الله نه سوال وکړ ایمان دی خو چې وته خو له به هوش شو چې هوش کې راغی ځانلې وی خدای دا خو دومره غټه ده کله واس مانونو زمکه په یو چاپړي کې واچي یو ګډ کې زیږي الله زموږ په عمل بسیم دکېږي الله فرمایل اے داود چې زه غواړم په یو کجوره ډګول شي عمل کې چې اخلاص شي ما کې ونه دي چې اخلاص پکې نه لګوسو مثال دی نمبر بډيري وزن بکمي او چې اخلاص پکې وي د سونه او د پاره او د سرو د مثال وي او جم عمل بلګي او اخلاص پکې دی وزن بډيري وزن په پیسو کې نگرانی به الله په خپل کوي
او وزن په جبريل عليه السلام کوي کتلې ډنډه به نیولې اشي چې داسې کېږي لسان میدان هغه ته وګوري آدم عليه السلام په ولاړی بچو سره حساب الله به تواضع کې قوم یا آدم بس جعلتك حكما بين ذريتك ما دخلوا بچو مېز کې ته فیصله من کړی ځه ودرېږه وتا رفیق آدم عليه السلام ځکه څوک بچي جنت ته څوک دوزخ او دا کوم پیغمبر په مسله کې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړ کرام الکاتبین فرشته به ولاړ ملک الموت به ولاړ چا چې سیاسي څوک سوال وکړي د ټولو نه مخکې حساب به زموږ د خپلې مبارک د امت سره کېږي الله دې پکې کامیاب ناوندن به کېږي څوک جنت او څوک دوزخ ته روان شي اما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازینه فأمه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية چې نیکي درنې شوي جنت ته چې نیکي سپکې شوي دوزخ ته که برابر شو سموده اعراف بیا به جنت ته معمل بدل کېږي وقال مجاهد دا پاغیرت القصاص والعدل بالرومية هذا قسم ناقي خلدي يقبل اندازنا يو غريب قبل غريب شرحا كي سورة بني إسرائيل كي وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا هذا الدواء برومي كي هلك رومي بكي ولي قرآن شريف كناني لا دي شيء قرآن عربي دي انزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون نوكي يوتكي بكي عجمية راشي يوتكي نو پاگی قرآن خدا عربیت یا نو یو سړی پښتو کې تقریر کوي یو دوټی کې پکې د انګریزي وای نو خلک خدا نه وتی انګریزي کې تقریر